صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان شو د خلکو د تعلیق تکالیف د طرف نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو ته وایي تفرقوا فی الارض فان الله سيجمعكم. ای تاسو ځئ چونکې تاسو ته دلته تکالیف میلاویږي، تاسو ته مصیبتونه میلاویږي او دا مشرکین تاسو وهي او ډکوي مو، نو لهذا تاسو څه وکړئ د دلته نه ځئ. صحابه ورته وایي یا رسول الله قالوا اين نذهب، چرته لاړ شو؟ زموږ خو کلی داري، وطن مو داري، دلته پیدا شوي یو او خپل ځای پرېښودل دا ډېر ګران وي. یا رسول الله چرته به ځو؟ ځای مو نشته، کور مو نشته، وطن مو نشته، ځای کلی ټول عمر مو دلته تېر کړی دی، نو رسول الله چرته به ځو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي قال الی هنا، وایي دلته لاړ شئ. واشار بيده الى ارض الحبشه، او په لاس باندې ورته اشاره وکړه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي ځئ د حبشې ځمکې ته ځئ، هلته کې یو بادشاه دی او هغه ډېر نیک انسان دی چې د هغه نوم اصحمه دی او په نجاشي باندې مشهور دی. نو صحابه تاسو هلته لاړ شئ، کم از کم دومره خو به وشي د دوی د تکالیفو نه خو به بچ شي. نو صحابه کرام پټ په پټه باندې ښکاره خو تللی نه شي، کفار او مشرکین خو تکلیفونه رسوي پرېږدي یې نه. ما تېر شوي جمعه ویلو که چې شیعه بیا ابي طالب کې دی کم بایکاټ کړی 3 کاله څه وشو، نو ښکاره تللی نه شي. نو صحابه کرام پټ په پټه باندې حبشې ته 2 پېرې هجرت شوی دی. د لومبني هجرت کې 11 نارینه دي او 15 پکې زنانه دي، او په هغې کې ګورئ هغه صحابه هم دي عثمان ذی-النورین ورته کې، او پکې د رسول الله مبارک لور هم د بیبي رقیه هم ده پکې، او دغه رنګې نور صحابه کرام عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه دی پکې، ام سلمه او ابو سلمه دی پکې. نو صحابه کرام په دې مجبوره شو چې دا خپل کلی پرېږدي. دوی پټ پټ روان شول. نو چې کله د جدې د سمندر خوا ته ورسېدل، کفارو ته پته ولګېدله چې څه کسان خو د مکې نه روان شول او دوی خو ځي حبشې ته ځي، هسې نه چې هلته کې لاړ شي او د هغه خلکو سره ګوره ملګري شي. نو دوی ورپسې کسان ولېږل چې شا به راټینګ کړي دا خلک، پرې نه دی د مکې نه بار څوک پرې نه دی. صحابه کرام چې هلته ورسېدل، کښتۍ تیاره وه، په هغې کې دغه د 14 کسانو ځای وه، په 15 درهم یې ورسره خبره وکړله او صحابه په هغې کې کېناستېدل، روان شول. دا د مشرکین او دا کفار چې کله د سمندر او د دریاب خوا ته ورسېدل، کښتۍ ورته دوی د هغې نه بچ شو. صحابه هلته کې ورسېدل او حبشې ته لاړل، د نجاشي بادشاه سره میلاو شول، هغې ډېر خدمت وکړ. څه وخت تېر کړ، یو افوا دا ګډه شوله چې د مکې او خلکو ټولو خلکو ایمان راړو. صحابه ډېر زیات خوشحاله شو چې دا خو سم کار وشو. موږ خو راغلي د دې د وجې وو چې موږ خپل ایمان ته نه پرېښودو، خپل الله ته نه پرېښودلو، نو چې ټولو خلکو ایمان راړه نو بس اوس تکلیف ختم شو، موږ به واپس لاړ شو. نو صحابه کرام ډېر زیات خوشحاله د هلته نه را روان شو چې کله مکې ته راورسېده دا خبره غلطه وه. یا اوس به څه کوو؟ نو ځان یې خو ښکاره کولی نه شو، پټ په پټه باندې خپل کورونو ته لاړله او بعضو صحابو د بل چا سرپناه واغسته. موږ ځان نه شو ښکاره کولی، که چېرې دې خلکو ته پته ولګېدله چې هغوی راغلي دي پرېږدي موږ. او په دې کې الله یو حکمت ایښی و. هغه حکمت دا و چې دغه صحابه کرام د حبشې نه راولي مدینې مکې ته، او د مکې مکرمه کې د نجاشي بادشاه صفت وکړي چې ډېر ښه انسان دی، خلکو خدمت کوي، موږ له ډېر خیال وساتو. نو چې د نورو صحابه کرامو چې کم کمزوري دي او د کفارو نه تنګ شوي دي، تکالیف ورکوي، نو د دوی زړه به راوچت شي او دا جزال به ملته لاړ شي. نو صحابه په دې کې د الله دا حکمت چې صحابه یې راوستل. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته ویې ځئ. نو دویم هجرت د صحابه کرام وشو چې په هغې کې 80 نارینه دي او 12 پکې زنانه دي، او د دې ټولو
ولې هجرت کو، ولې خپل کور پرېښودو، ولې خپل ابایي وطن پرېښودو؟ دې کافرانو نه پرېښودو، دوی ورته تکلیف ورکړ، دوی به ورته مصیبتونه جوړول، وهل به یې، ټکول به یې. مجبوره شو دغه صحابه کرام د ایمان د بچاو دپاره دوی خپل کلی وطن پرېښودو او دا شپږ اتیا سړي او ورسره چې دل 19 زنانه دوی لاړل او د حبشې ته هجرت وکړو. د حبشې بادشاه و چې اسحامه نوم یې و او هر بادشاه ته به یې نجاشي وي. هغه چې هلته کې دوی لاړل نو بادشاه د دوی ډېر اکرام وکړو او اعزاز. دا د مکې خلک چې پوه شول چې دا خو بالله خلک لاړل، شپږ اتیا سړي دي او ورسره چې دل 19 ښځې دي او دوی په حبشه کې آباد شي او دوی هلته کې دا خپل دعوت وچلی، دوی خو به د نجاشي بادشاه ملګري شي او دا خو به نور اسلام ته قوت او طاقت میلاو شي. نو د ټولو مشرانو په مشوره باندې او باقاعده پیسې راجمع کړې، ټولو چندې وکړله، کافرانو مشرکینو پیسې راجمع کړلې او 2 کسه یې منتخب کړل چې یو د عمرو بن العاص او یو د عبدالله بن ربیعه. دا دواړه یې مقرر کړل تاسو دواړه لاړ شئ او دا پیسې چې موږ کومې راجمع کړې په دې باندې تحفې او تخایف واخلئ ځان سره چې لاره دې ډالۍ واخلئ، رشوت واخلئ او حبشې ته لاړ شئ او د نجاشي بادشاه چې څومره وزرا دي، څومره مشیران دي، څومره نوکران دي، نو ټولو ته ډالۍ ورکوئ. څه دپاره؟ مقصد یې څو خپل کار پې کوو. ډالۍ ورکوئ، ورته وایه چې زمونږ څه خلک د مکې نه راتښتېدلي دي او دلته آباد شوي دي، نو موږ راغلي یو هغې پسې، موږ هغې واپس ورته غواړو. نو دا تحفې او تخایف تاسو له د دې دپاره درکو چې بادشاه دا خلک خپل ځان ته راونه غواړي، خپل مخې ته یې کښېننئ، بلکې چې تاسو بادشاه داسې لاس کې واخلئ چې بادشاه فوري بس اډر فاز کړي چې د مکې نه کم خلک راغلي دي نو دی دا چې کم قوم ورپسې کسان رالیږلي دي دی دې بس دی سره کړي او خپل کلي ته دي ور بادشاه ته به مخامخ کوئ نه. نو چې 2 کسه دی لاړل، وزیرانو بادشاه ته خبره وي څنګه به په خپل سبي به موږ څنګه کسان درکړو؟ بادشاه به تپوس نه کوي. نو بادشاه ته وایي، نجاشي بادشاه ته وایي بادشاه سلامت څه کسان شرفسن دي چې د مکې مکرمې نه راغلي دي او دلته آباد شوي دي او هغې پسې قوم مشران رالیږلي دي، نو بس دا شرفسن دی سره رخصت که اصل چې زمونږ کلی خراب کړي، چونکې هغې خو رشوت اخیستی دی، ډالۍ او تحفې اخیستې دي. بادشاه وایي زه څنګه رخصت کم؟ زما قوم ته راغلي دي، زما کلي ته راغلي دي، زما بادشاهت ته راغلي دي، زه به هلغې دی رخصتوم چې زه د دوی دواړو خبره واورم چې دا ورپسې کم راغلي دي د دوی هم واورم او دا چې کم د هلته نه دا 6 اتیا سړي او 19 ښځې راغلي دي دوی هم واورم چې دوی وایي څه وجه سره داسې نه شم رخصت. دوی په خپلو کې اوس حیران دي، پریشان دي چې خدای پاکه بادشاه ته څه وایو چې اوس به مخامخ کیږو او بادشاه زمونږ دین عالم نه دی، بادشاه عیسائی دی، زمونږ دین جدا د دی جدا دی، به تپوس کوي موږ به څه جواب ورکو. جعفر رضی الله تعالی عنه د ابو طالب زوی دی او وایي چې وایو هغه به وایو چې رښتیا به وایو چې څه راته پیغمبر ویلي دي بس هغه به وایو، الله به زمونږ امداد کوي. نو خلک ناست دی او بادشاه سلامت هم ناست دی. دا خلک رالل، مسلمانان رالل، د بادشاه پارلیمنټ ته رالل. دی چې څنګه په دروازه باندې را دننه شول نو دی لومړی سلام وکړه، السلام علیکم ورحمت الله. سلام یې وکړو او بادشاه دربار ته به چې څوک داخلېدل نو هغه ته به سجده کوله. دا خلک وایي وګوره که نه بادشاه سلامت وګوره، ستا بې عزتي وکړه، ستا بې احترامي وکړه، دا ټول خلک تا ته سجده کوي او دوی ځان سره څه ووایي. نو باچا تپوس کوي دا تاسو څه ووایي؟ سجده مو ولې ونه کړله؟ دی وی زمونږ یو پیغمبر دی، موږ ته ویلي دي که چېرې تاسو یو ځای ته ځئ تاسو چا سره ملاویږئ نو تاسو به السلام علیکم وایي، موږ د هغې باندې عمل کوو. نو تپوس دې کوي بیا ورته وایي سجده مو ولې ونه کړله؟ وایي زمونږ پیغمبر موږ ته ویلي دي چې د الله نه ما سوا بل چاته نه سجده کوي.
موږ په هغه پیغمبر ایمان دی، په هغه الله مو ایمان دی، موږ بل چاته د الله نه ما سوا بل چاته سجدې نه کوو. باچا دې تپوس کښېنئ. ای ته وایي دی پسې ولې راغلي؟ وایي باچا سلامت، موږ ټول د یو کلي خلک، د یو ځای یو، د یو مکې یو، په یو دین باندې وو. دا خلک ولګېدل، دی یو نوی دین قبول کړو او د پلار نیکه دین یې پرېښودو، او د دې د وجې په کورونو کې اختلافات پیدا شول. دی اوس دلته را تښتېدلي دي، موږ قوم را لېږلي یو چې موږ یې واپس بوځو. نو نجاشي بادشاه د دوی نه تپوس کوي تاسو څه وایي؟ تاسو چې کوم دین قبول کړی دی، تاسو مخکې په کوم دین باندې وایي، اوس په کوم دین باندې یئ؟ نو جعفر رضی الله تعالی عنه جواب یو اوږده خطبه وکړي. باچا سلامت، موږ ډېر بد کرداره خلک، موږ داسې خلک وو چې د بوتانو ته مو سجدې کولې، موږ داسې خلک وو چې د خپلو لاسو به مو د ګټې نه بوت جوړ کړو، ځان له به موخې ته کېښود. موږ داسې خلک وو چې په لاره به روان وو او یو ګټه به مو خوښه شوه نو هغه به مو ځان له جیب کې واچوله، مخې ته به مو کېښوده او سجدې به مو ته کولې. او که ګټه به نه وه نو د شګو یو ډېری به مو جوړ کړو، بیزه به مو پرې ولشله او هغې ته به مو سجدې کولې. موږ دومره نه پوهېدو چې کوم جهالت هغه په موږ کې و. موږ به ژوندی لوڼه ښخولې، موږ د مور قدر نه پیژنده، موږ د پلار قدر نه پیژنده، موږ به په وړه وړه خبره باندې په سلو کالو باندې زموږ مشرانو په جنګونه کړو. تاسې جاهلانو. خو الله موږ کې یو پیغمبر را پیدا کړ، الله موږ کې یو نوجوان را پیدا کړ چې نوم یې محمد صلی الله علیه وسلم. هغه له الله نبوت ورکړو، هغه په موږ محنت وکړو، موږ ته دا ووایي چې ګورې سجدې کوئ یو الله ته به یې کوئ. موږ ته اسلام وښو، موږ ته قرآن وښو، موږ ته د مشرانو قدر وښو، موږ ته د زنانو عزت وښو چې ګورې ټوله به ژوندی نه ښخوئ. دا ټول هر څه یې موږ ته وښول. نو موږ هغه نوجوان مو ومنو، موږ وې ته ته ټیک وایي دا موږ چې بت ته سجده کړو دا خو موږ په خپله جوړ کړو، دی به موږ له څه راکړي. نو دا خلک زموږ مخالف شو، دی زموږ په مخالفت کې دې حد ته ورسېدل چې زموږ مرګ پسې دی تیار ناست. نو باچا تپوس کوي، جعفر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي زه یو سوال کوم، یو څو سوال کوم، ما له دې دا خلک جواب راکړي. باچا سلامت د دوی نه تپوس وکړه چې آیا دا خلک چې کوم راغلی دی دا ستاسو غلامان دي، د خپل آقاګانو نه را تښتېدلي دي، نو تاسو ورپسې قوم را لېږلي. نو عمر بن العاص دی فرمایي وایي نه، دا خو آزاد خلک دي، دا خو مشران دي، دا په قوم زموږ په قوم کې دا عزتمن خلک دي. دویم نمبر سوال جعفر رضی الله تعالی عنہ وایي زه کوم دی د دې خلکو نه تپوس وکړه، د باچا خلک دواړه ډلې ناست دي، آیا موږ د دې قوم کې یو څه خلک مو وجلي دي چې پردی وینه را باندې پورې ده او د هغې دیت پور کول غواړي، د هغې بدل پور کول غواړي، موږ را تښتېدلي یو؟ نو دی جواب ورکوي وایي نه، یو څاڅکي وینه هم دی نه ده توی کړې. دریم نمبر سوال کوي باچا د دوی نه تپوس وکړه ستاسو قوم کې ستاسو نه د چا نه پیسې را تښتولي دي، یعنې مطلب یو کس پیسې واخلي او بیا ډبل شا شي وتښتي. نو آیا موږ هغه کار کړی دی چې موږ د دوی پیسې موږ ته راکړلې او موږ پیسې را وتښتولې دلته حبشې ته رالو، پیسې را باندې د چا پاتې دي؟ نه، هغه وایي یو درهم څه دی؟ یو قیران، دا هم پرې د چا نشته. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ وایي ښه چې نه مو پیسې راوړي دي، نه مو د چا څوک وجلي دي، نه د چا غلامان یو، جرم موږ کم کړی دی چې تاسو موږ په زور بوځئ. دا عمرو بن العاص وایي او باچا سلامت د دوی نه تپوس کوي د دغه پیغمبر څه خبرې درته یادې دي؟ نو جعفر رضی الله تعالی عنہ وایي چې اوس ته د کوم ځای نه قرآن شروع کوه؟ د سورې مریم لومبني آیتونه ورته شروع کړو، تلاوت یې کوو. او د تلاوت اثر دا دی چې انسان په زړه باندې چې لاره کوي. نو باچا چې تلاوت د قرآن واورېدو د سترګو نه اوښ او قطار روان دي په ږیره باندې، زړه یې ډېر زیات نری شو. دا خلک پوه شو دا مکې والا دا دعا چې د باچا زړه خو نری کړ، زموږ چې کومه منصوبه وه هغه خو لاړه ختمه شوه، اوس موږ خو دی نه شو بوتلی ځان سره.
نو دا عمرو بن العاص وایي یو خبره به داسې وکړم چې دا خلک به دا بادشاه به ولګي دوی به وسوځلي. بل ملګري ورته وایي پرېږده دا خبره، دا زموږ خپل خلک دي، ولې یې پرې وژنې؟ د دې وایي باچا یو خبره درته وکړمه، وایي وایه. وایي ته د دوی نه د عیسی علیه السلام باره کې تپوس وکړه، چونکې بادشاه عیسایي و، هغه عیسی علیه السلام ته خدای وي او دی وی د خدای بنده دی. اوس به خبره روانه شي نو دی به خراب شي. د باچا ورته فرمایي نجاشي بادشاه ورته وایي دا راته ووایي چې ستاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام باره کې څه وایي؟ د دې وایي زموږ پیغمبر د عیسی علیه السلام باره کې دا وایي چې عیسی علیه السلام د خدای بنده دی، د خدای پیغمبر دی. د پارلیمنت خلک چاپېره ټول ډول چوت جوړه شو، دا کومه بې حرمتي مو وکړه، زموږ خدای ته مو د خدای بنده ووایي. وګوره باچا ده دا چلو کو، دی دا چلو کو. باچا نجاشي بادشاه ځمکې ته لاس کې یو تیلی راوچت کړ، وایي دی چې کومه خبره وکړه عیسی علیه السلام د دې تیلي برابر هم د دې نه سوا نه دی، دا د الله بنده دی. او بیا خلکو ته یې ویې تاسو به ما په تحفو په تخایفو په رشوت توکه کوئ، دا چې څومره وړي دي دا هر څه ورته واپس کوي. دا بادشاهي ما د الله په رشوت نه ده راکړې، الله ما له راکړې ده. هغه اوږده واقع ده چونکې ټایم ختم دی. د الله ما له څنګه راکړې ده، زما به په رشوت دوکه کوي، هر څه ورته واپس کوو. او مکې والا جعفر رضی الله تعالی عنه چې کوم مهاجرین تللي وو حبشې ته، هغوی ته یې ویې وایي تر اوسه پورې خو تاسو دلته پاتې کېدئ، اوس تاسو د نجاشي بادشاه مېلمانې داسې ژوند به تېروئ لکه څنګه چې مېلمه تېروي. او دا خلک نامراده چې د نو مکې ته راواپس شو. بیا دوی کله راغلي وو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړو، تقریبا د هجرت 2 کالو غالبا د صحابه کرام ته رالل او جعفر رضی الله تعالی عنه وروسته راغی چې کله راته د فتح خیبر په موقع باندې نو دی لاړ نجاشي بادشاه ته وایي زه ځم خپل کلي ته. وایي لومبی خو راشه ما ته کلمه ووایه. کلمه یې وویله او خپل پیغمبر ته وایه چې زما لپاره دعا وغواړي. او ورسره یې څه وکړل؟ تحفې، تخایف، سورلی، دا هر څه چې ده نو ده ته ورکړل. او بل یو کار یې کړی و، ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د رسول الله مبارک بیبي وه، د دې خاوند په دې هجرت کې وفات شوی و. دې یو ارزو ظاهره کړه لکه چې زما نکاح چې د رسول الله سره وشي. رسول الله نجاشي بادشاه وکیل جوړ کړ او نجاشي بادشاه د خپل طرف نه 1500 درهم د هغې مهر کېښودو او د نکاح خطبه یې په خپله وویله او د هغې نکاح د رسول الله سره. او بیا چې کله راته تحفې تخایف یې ورکړل، رسول الله مبارک چې کله صحابه کرام راورسېده، جعفر رضی الله تعالی عنه راورسېده، پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خوشحاله و، ډېر زیات. ولې خپل ملګري ورته میلاو شو، خپل صحابه ورته میلاو شول. او قاصد راغی پیغمبر علیه السلام ته وایي دی ته جعفر رضی الله تعالی عنه نه تپوس وکړه زموږ بادشاه د څنګه سلوک کړی دی. نو هغه جواب ورکوي رسول الله زموږ ډېر خیال ساتلی دی، زموږ ډېر زیات خیال ساتلی دی. او دا یې ویلي دي چې پیغمبر ته ووایه چې ما له دعا وغواړي. پیغمبر علیه السلام 2 رکعته نفل وکړل او داسې وکړو او 3 پیرې وې اللهم اغفر للنجاشي، الله نجاشي ته بخښنه مغفرت وکړي. بیا چې کله وفات شو د پیغمبر علیه السلام ته جبریل علیه السلام وایي ستاسو هغه ملګری نجاشي وفات شو. چونکې موقع جوړه نه شوه، ملاقات به نه شو رانغی. پیغمبر علیه السلام ته جبریل علیه السلام وایي چونکې هلته خو ټول کافران دي او دوی ایمان راوړو، په تا باندې نه لیدلی، په تا ایمان راوړی و. نو که زړه مو غواړي چې درته رانږدې کړمه تاسو پرې جنازه وکړئ. نو دا د رسول الله معجزه وه، غایبانه جنازه چې رسول الله وایي ما ته د نجاشي بادشاه کټ ښکاري، د هغه وجود ښکاري او تاسو ته نه ښکاري. پیغمبر علیه السلام پرې غایبانه جنازه وکړه. دا د سیرت موږ صرف د دې نه دومره سبق واخلو چې د رسول الله د سیرت مقصد څه دی. ما او تا هېڅ تکلیف نه دی تېر کړی، هېڅ پریشاني مو نه ده تېره کړې. صحابو د صرف د لا اله الا الله د وجې کورونه پرېښودي دي، ځمکې پرېښودي دي، هر څه پرېښودي دي او پرېښودل خو څه کوي بیا څومره تکلیفونه یې برداشت کړي دي صرف د څه د وجې؟ د دین د وجې. هغه دین، هغه د پیغمبر علیه السلام سنت، هغه د الله کلام ما ورته خپل ځان کې راولو، خپل بدن کې راولو، خپل عمل کې راولو. نو هله به موږ صحیح اشقال یو،
خو چېرې زمونږ په ژوند کې زمونږ په بدن کې د الله احکام او د رسول الله سنت نه وي نو بیا صرف څه یو زباني جمع خرج دی بس وایو دنه عمل نشته بیا به نامراده یو کامیابي غواړو د هغه پیغمبر ژوند او زندگی دا به خپلول غواړي الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان